سيقول السفهاء زرد چوب وی اغبی وقفان من الناس خلقنا ما واللهم سشی وارل دا مومنان عن قبلتهم التي د قبلی د دوی دا قبلینا کانو علیها چودی پاغی قل ورتوایا لله المشرق والمغرب خاص اللہ لر مشرق و مغرب دے یهدی من یشاء ہدایت کئی چالے چخ خشی الى صراط مستقیم طرف دلار نیویتا وکذالک اللہ ادارنگی جالناکم گرزولی می ایتاسو امتا وسطن یوڈلا بہترا لتکونو دید پارچ شیطاسو شہداء علی الناس گواہان پا خلق بانی ویکون الرسول اوشی نبی علیہ السلام علیکم پتاسو بانی شہیدہ گواہ وما جعلنا القبلة التي او نو گرزولی منگا قبلہ آغا کنتا علیہا چویت پاغی بانی الا لنعلم مگر دید پار چی منگا خکاراو سرگن کو من یتبع الرسولا چی سوک دے چی اغتا بیداری کئی د نبی علیہ السلام ممن دا چانا ینقلبو چی اغا اوڑی دی تابدارینا لاقبیہی پخلو پن بہنی وین کانت لکبیرتن اگر کد دا تابداری لکبیرتن دیر اگرانا الا علی الذین مگر ندگرانا پاک کسانو مانے حد اللہ چی اللہ ورت توفیق ورکنے دے اللہ ورت ہدایت کرے وما کان اللہ ند اللہ رب العزت لیدوی ایمانکم چی برباد کی ایمانو نستاسو پاغم منسوخ قبلی چی استاسو کم ایمان وغن برباد ہے یا ایمان نمراد دیدے کی مزو او ند اللہ لیدوی غدید پارا چی برباد کی ند اللہ لیدوی ایمانکم چی برباد کی ایمانکم منزو نستاسو ان اللہ بیشک اللہ رب العزت بالناس پا خلق وانی لرؤوف الرحیم خام خادم مینک ان کے مہربان قد نرا بیشک وینو منگا تقلب وجہکا اڑول راڑول نمختا فی السمائی جہد دا اسمان تا طرف دا اسمان تا فلنولینکا خام خوا بڑو تا قبلتن دا سی قبلیتا تردواها چتا غیل رخوخے فول وجهکن واڑو مخفلی شطر المسجد الحرام پترب د مسجد حرام وحیث ما کنتم کمزے کی چیئی تاسو مومنانو فولو جوہکم نواڑوی مخنخفل شطرہو پترب د مسجد حرام وان الذین بیشکا کسانو تل کتاب چورکڑ شوید کتاب لیعلمون خامخا پوہیگی انہو الحقو چی یقیناً دا مخڑول لقبلیتا دا حق و ثابتی من ربهم نطرف درب دوینا وما اللہ ندی اللہ رب العزت بغافلنا خبرا عما يعملون دا اغسن چی دیکم عمل کئی ولئن اتیت الذین کچر رات للو کتاب کسانو توت الکتاب چورکڑ شوید کتاب یعنی یہود و نسوارا بکل آیتن پہر یو دلیل سرا پہر یو نشانے سرا ما تبعو قبلتک دین روانی کی استاد قبلی پسے وما انتاونیت بتابعن روانی دن کے قبلتهم دوید قبلی پسے وما بعضهم او ندی بازی دوین بتابعن روانی دن کی قبلت بعضن قبلی دباز پسے ولین اتبعت اهواءهم کچر روان شت د خواہشات د دوی پسے من بعد ما پس دائن جاک من العلم چراغل دے تعالی د علمنا انک اذا لمن الظالمین یقینا تپدغ وقت خام خائب د زیاتی کون کنا بے انصاف نوے الذین ها کسان آتینا مل کتابا چور کڑ دے منگ آغوی کتاب یعرفونه ای پی جنی دا پیغمبر یا دا قرآن یا دا حکم دا قبلی کما یعرفون ابناءهم لکسنگ چی پی جنی اخپل زامن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ
یقینا یوډل د دوینا لا یکتمون الحق خام خاپټوی حق وهم یعلمون او دوی پوهیږي چې د حق پټولو څومره ګناه ده. الحق من ربک حق ثابت دې د طرف درفستانا فلا تکونن من الممترین نو خام کېږه ته د شکونکو نه. ولکل وجهة د پاره د هر یو قبله دا هو مولیها چې غاوړي دن کې دا قبله طرف ته فاستبقوا الخيرات ځانونه روان دي کوي په کارونو د خیرونو کې فاستبقوا الخيرات ځان روان دي کوي په کارونو د نیکو کې. اینما تکونو کمزه کې چې تاسو یاتی بكم الله جميعا راب ولی تاسو الله ټول میدان د محشر تراجمه کی. ان الله بیشک الله علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت او طاقت والے. ومن حيث خرجت او کوم دین چوزیت فول نواړو وجهک مخبل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته. وانه یقینا دا مخړو المسجد حرام ته الحق خامخا ثابت او حق دی من ربک استاد رب د طرفنا. وما الله ندی الله بغافل خبر عما تعملون دا وسنه چې تاسو کوم عمل کوي. ومن حيث خرجت او د کوم نه چوزي تفول وجهک نواړو مخبل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته. وحيث ما کنتم او کوم ځای کې چې تاسو فولوا وجوهکم نواړوي مخنخ بل شطره طرف د مسجد حرام ته. لالا یکونا دې د پاره چې نشي للناس د خلق لره د باطل پرست لرا علیکم پتا سبحانه ای مومنان حجت دلیل الا الذين مگر کسان ظلموا چې ظالمان دي منهم ذوینا نو ناسم خلاصي گئینا. فلا تخشوهم نو یری گئی مدد وین وخشونی مانو یری گئی. ولیتم نعمتي علیکم او دې لپاره چې پورا کم نعمت خپل علیکم پتاسو ولعلکم تهتدون او دې لپاره چې تاسو لار عمومي. کما ارسلنا فیکم رسولا لکه څنګه چې را لېږلې مې پتاسو کې پیغمبر منکم ستاسو د جنسنا ستاسو د نسب او د قام او قبیلینا یتلو علیکم آیاتنا للی پتاسو باندې آیاتونه زمونږه ويزكيكم پاکوي تاسو ويعلمكم الكتاب تعلیم دل در کوي د کتاب والحکمت او د حدیث او سنتو. ويعلمكم تعلیم در کوي تاسو لما دا وسلم تكونوا تعلمون شنوي تاسو پاغي باندې پویدون کی. فذكروني رایات کایما اذکرکم زبرایات کم تاسو. واشکروا لی شکریہ ادا کئی زما د انعامات و احسانات ولا تکفرون ناشکری مکوئی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة مدد غواړی د الله نه په صبر سره والصلاة او په مسرا. ان الله مع الصابرین یقینا الله رب العزت مرګره د صبر نا کو دے. ولا تقولوا موای لمن داغ چا بارکی یقتل فی سبیل الله چې غي او جلشل د الله په لار کې اموات چې دا غنیمړي بل احیان بلکې دوی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو پوهیږئ نه د په ژوندون باندې. ولنبلونکم خام خازمائش او امتحان بكم پتاسو بشیئن پس لغن تشیبان من الخوف دیرنا د دشمن یربئی والجوع او د لغنا ونقص من الاموال پکمی سره د مالوننا والانفس او د نفسوننا والثمرات او د میونا چاچ پدی مصیبتونو کې صبر او وبشر الصابرین زیر ورکه محبوب صبرنا کوتا الذين دا صبرنا کا کسان نیزا اصابتهم مصیبتن کله چورسی کی دوی تس مصیبت قالوا نوایدوی انا لله یقینا منغ د الله یو و انا الیه راجعون او یقینا منغ دی الله ته واپس کیو. اولئک دغ صفاتن وال مومنان علیہم صلوات
پدای باندې بار بار شاباسی دی من ربهم طرف رب دوینا ورحمتن او پدای باندې رحمتون دی واولائک هم المهتدون او دغه کسان هم دوی دی لار مندن کی دا په هدایت تی ان الصفا بیشک صفا ډیری والمروه او مروه من شعائر الله دی دا علامات د دین الله نا فمن حج البيت هرغه چا چوکو حج د بیت الله او اعتمر یا عمره کا فلا جناح علیه نو نشته د سګنا په دبانی ایت وف بهما دا چې طواف کی د دواړو او په دې کې سعیو کی ومن تطوع خیرا او چا چې خوشالۍ سره کو خیرن سنی کی فإن الله بشک الله شاکرن بدل ورکون کې دی علیم او په دی شاکرن الله بدلی ورکي علیم او په دی ان الذين بشکا کسان یکتمون چي پټ ایمان زلنا من البینات اغه چرا لګلی مونږه من البینات د واضح دلائلنا او د واضح مسلود دیننا والهدى او د خبرو د هدایتنا من بعد ما پس داغنا بیناه للناس چې بیان کړی دی موږ دا خلکو ته فل کتاب په کتاب کې اولائک دغه کسان یلعنهم الله الله په دی باندې لعنت را لېږي ویلعنهم اللاعنون او لعنت وی په دی باندې تمام مخلوقات الا الذين مگر کسان تابو چې توبه وست چې حق بن پټو واصلحوا او درست کل خپل عملونه وبینوا بیانو کو خلق تداغ مسائل چې کومې تی پټ کړیو فولائک دغه کسان توب علیهم زب مهربانیو کوم په دیوانه توبه به قبول کم وان التواب الرحیم او زم ډیر توبه قبل انکه مهربان ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافر دي و ماتوا و مرشوی وهم کفار او دای په حالت د کفر کې اولائک دا کسان علیہم پدویبان لعنت اللہ لعنت دا اللہ وی والملائکتی دا فرشتو والناس او دا خلق اجمعین دا طولو خالدین فیا ہمیشہ بی دی پدی لعنت کے لا یخفف عنہم العذاب سپک بنکڑی شید دوین عذاب دا جہنم ولا هم ینظرون او نبدوی تا انتظار اکڑی شی وَإِلَٰهُكُمْ معبود ستاسو حاجت رواو مشکل کشا ستاسو الہ واحد معبود دیو لا الہ نشتر باللائق دے عبادت الا ہو سواد دغی اللہ نا الرحمن الرحیم چی دغا اللہ دا عام مہربانو خاوننے الرحیم او دا خاص مہربانو خاوننے خلق السماواتی بیشک په پیدائش د اسمانونو کې والارض او د زمکو کې واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې والفلک التي او کشتی هغه تجری چې رواني وي په البحر په دریاب کې بما ينفع الناس په سبب د فائدې د خلقو وما انزل الله او هغه چرالی ګل من السماء د بر طرفنا مما اندوبونا فاحيا به الارض نجوندی کئی پدی سرزمک بعد موتها پس دوشوالی او د مرگ د دیزمکینا وبست فیها وارکڑی دی اللہ پدی زمک کی من کل دابا د هر قسم زنده سرونا وتصریف الریاح پاڑولو راڑولو د هواگانو کی چکل یو طرف نشی کل بلنا والصحاب یو وریز المسخری جتابدار دا بین السماء والارض فمن دا اسمانو دزمکی کی لآیات پدی طولو کی دا اللہ دا توحید و دا اللہ دا وجود نشانات تی لقومی یاقلون دا حق قوم دا پارچی دا عقل نکارلی ومن الناس بعض د خلقنا من هغسوق دی يتخذ من دون الله چی غینی سی سوا د الله نه اندادن ایصداران نیولی
او دا انداز نه مراد دی کیا خود دغه خدایان او معبودان دي یا غ دنیوي غلط مشران دي یحبونهم محبت ساتي د دوی سره که حب الله پشان د محبت د الله والذین ها کسانا منو چې مؤمنان دي اشد ډیر سخت دی حبن په محبت ساتلو کې لله د الله سره ولو ير الذين کشریوی نی هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي چې کله د خپل خدایان اوی نی پرز د قیامت چې ردی پلاس کې خنفع او نقصان نشتا اذ يرون العذاب کله چې به اوی نی دا ظالمان عذاب لرا نو خامخا دی بپوشی ان القوت چې یقینا قوت او طاقت لله جميعا خاص الله لره د ټول او دې الله نه بغیر خپل سوق بلاس باب پنفع او نقصان رسول قادر ندی وان الله یقینا الله رب العزت شدید العذاب سخذاب والده اذ تبرأ الذين کلچ بیزار بشی هغه کسانو تبعو چې دا غي تابعداري کړي شوی وایي مشرانو من الذين دا کسانو نه اتبعو چې غي تابعداري کړي وایي کشرانو ورأوا العذاب او بویني د عذاب وتقطعت بهم الاسباب کټ بشي پری بشي پمند دوی کی اسباب د خپل ولئی د غلط مشرعي کشرعي د پیرای مریدای دارنګي د لیډرای او دا غین ما تحوالی غ اسباب به ختم شي وقال الذين وایبها کسان اتبعوا چغیتا بداری کړو دنیا کې یعنی کشرانو لو ان لنا کرتن کچره مونږ تبیا دنیا ته واپس کېدل فنتبرأ منهم نو مونږ به جدا شوه د دې مشرانو نا کما تبرؤ منا لکه څنګه چې دې جدا شول د مونږ نا کذالکم دارنګي یریهم الله اعمالهم کذالک یعنی کار دارنګي یریهم الله خیب دوی تعالی اعمالهم عملون دوی حسرات علیهم د پار د افسوسونو په دوی باندې دل پار ورته د اعمال خی چې دای ته افسوسونه راشي حسراتن د پار د افسوسونو علیهم په دوی باندې و ما هم نبوی دوی بخارجین من النار وتنکی له اورنا یا ایها الناس خلقو کلو خری مما داسن فی الارض چزمک کی دی حلالا طیبا لال پاک ولا تتبعوا مروانی گئی خطوات الشیطانی د قدمونو د شیطان پسې انه یقینا دا شیطان لکم تاسو پر عدو مبین دشمن اخکارا انما یامرکم بیشک دے حکم کئی تاسو تبسو اے پناکار کارونو سرا والفحشائی او پا بی حیایو سرا وان تقولو دا چوائی تاسو علاللہ پا اللہ رب العزت بانے ما حق خبر لا تعلمون چی تاسو پی پوئی گئینا او دلیلم در لخی غلط خبرم خی او دلیلم خی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَ چُوِلَ شِدْوِيتَا اتَّبِعُوا روان شَيْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ داغ دین پس چلا را لے گلے دے قَالُوا نُوَائِدْوِي بَلْ نَتَّبِعُوا بلکی منگ خوروانی گو ما داغ طریقو پسے الفینا علیہ آبانا چه منگ مندلیو علیہ پاغیمان آبانا خپل مشران اولو کان آباؤهم اگر کو مشران د دوی لا یعقلون شیئا چې نه پویدل پس شید دین باندې ولا یهتدون نو پس ملارو ومثل الذین کفروا د آیات کریمه دو مقصدونه یا معنا دا او مثل الذین کفروا مثال دا کسانو چې کافر دي
چې کله دای د خپل خدایان د حاجتونو لپاره را مدد کوي کمثل الذی پشان د هغه کس دی ینعقو چې هغه आवाजونه کوي بما هغه ستا لا يسمعو یعنی هغه غویان او زناور ته आवाजونه کوي لا يسمعو چې هغه یورین الا دعاء او نداء مگر دعاء بلن و نداء نو आवाज دعا او نداء بعض علماء ویلی یو شی او بعض وی دعا او نداء یو شی دی خو دعا نږدې له چې आवाज کې نو غي ته دعا وای او لری له چې आवाज کې نو غي ته نداء وای نو الله وی دا مشرکان چې خپل خدایان را مدد کوي مثال دا سي دي لکه اوسپون کې خپل ګړو ته خپل غوانو ته आवाजونه کوي ای خو چغه اوري خو په مقصد نه پوي یا آیات معنا دا یو داعی د دین مثال پیش کړي نبی علیہ السلام یا یو بل داعی چې دین طرف ترابلل کوي نو دا نمنون کی کافران مشرکان دا سیدی لکه غوان ول سړی چغي وای لیکن ای په مقصد نه پوي ومثل الذين مثال دا کسانو کفرو چې کافر دي کمثل الذي پشان دا کس دے ینعقو چغا وازونه کوي بما لا يسمعو آغا سیزنو تا چغی اورین الا دعاء و نداء مگر بلنا و آواز سمن کان دی دوی بکمن گنگیان دی عمیون لاند دی فهم لا یعقلون ندی اقل نلری یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کلو خری من طیبات ما د پاکو هغه سيزوننا رزقناکم چې رزق مې درکړې تاسو ته واشکروا لله او شکریا ادا کوي الله لره ان کنتم کچری تاسو ایاه تعبدون خاص دی الله لره عبادت او بندگی کوونکی انما حرم بیشک حرام کړی دی الله علیکم المیتۃ پتا سبانی مردارا ودما وینا ولحم الخنزیر او غهد خنزیر وما واغه در باندې حرام کړی دی او هلا چې आवाज پورته کړي شوی دی به پاغه شی باندې لغیر الله د پاره د نږدې کد غیر الله چغل اولیاء او د باباګانو د بوتانو د منوم نظرانا شکرانا منخت ول سمرا فمن ذتر راغ سوق چې محتاج کړي شو پلوګه کې غیر باغن نو دے نافرمانی کون کے ولا عاد نو زیاتے کون کے فلا اثم علیہ نو نشته د ګناه په دوانی کده د دې د مردار نه دمرو خوړه چې ځانې په مرګ نه بچ کو ان الله بیشک الله غفور الرحیم بخون کې دې او مهربان دې ان الذين بیشک ها کسان یکتمون چي پټای ما انزل الله هغه چرا لګل دی الله من الكتاب د کتابنا ويشترون به او اخلی دی د دې کتاب په پټولو باندې ثمنن قلیلا پیسې او دنیا چې لګا اولائک دا کسان ما یاکلون نا چوی دی فی بطونهم پخپل خېټو کې الا النار مغرور ولا یکلمهم الله خبر بون کی دی سر الله خبر د رحمت یوم القیامت پرز د قیامت ولا یزکیهم او نب پاک کی الله دوی د پاکی دو معناګانې وي یعنی پاک بن کی د گناهونو نا یا ولا یزکیهم الله د دوی سنا نه بیانې د صفت نه بیانې لکه مخکې در لتیر شول د باز بندگانو صفات بیان کړو چولائک علیہم صلوات من ربهم ورحمه دا الله د باز صفاتونه بیانول نو یو معنا دا ولا یزکیهم الله بد دای صفت بیان کی یا عام معنی علما دا کوي ولا یزکیهم پاک بن کی د گناهونو نا ولهم عذاب الیم او د دوی لپاره به عذاب دردناک اولائک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالتا چې دای اغست دا غوړه کړی د گمراهی بالهدى په بدلی د هدایت کې
والعذاب غورکړه د عذاب بالمغفرہ په مقابله د بخنه د الله کې فما اصبرهم علی النار سشه د چې صبرنا کی ګرځولی دی دوی لرا النار په اور د جهنم باندې ذالک اشاره و دی ټول تا یعنی دا د اور په خېټه کې چول دا الله چې ور سره خبرې نه کوي دارنګ الله به پاکینا ذالک دا بان الله په دې سبب چې یقینا الله رب العزت نزل الكتاب را لګلې د کتاب بالحق د پاره د حق سرګندېدو وان الذين بشکا کسان اختلافو فی الكتاب چې غي اختلاف کوي په کتاب د الله کې لفی شقاق بعید خام خادی په مخالفت ډېر لري کې د حق نام دای په ډېر لري مخالفت کې د حق نه واقع چې دای د الله په کتاب کې اختلاف کوي کله وای دا د سحر کتاب دی او کله وای دا د شعرونو کتاب دی او کله وای دا د پخوانو کیسی دی لیس البر الله وای ندت شنی کی دا ان تولوا وجوهکم دا چې واړوي تاسو مخونه خپل قبل المشرق په طرف د مشرق باندې والمغرب او د مغرب باندې ولکن البر لیکن خاوند نیکی من هغه سوق دے آمن بالله چې ایمان وروړي په الله باندې ول یوم الاخر او په ورځ رستنه باندې والملائکه ایمان وروړي په فرشتو باندې چې دا د الله یو پاک او نورانی مخلوق دی والکتاب ایمان وروړي په تمام آسمانیو کتابونو باندې والنبیین ایمان وروړي د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام واتل مال ورکوی مال علی حبه سره محبت د مالنا ذوی القربى خپلوانو تا والیتاما یتیمانانو تا والمساکین او غریبانانو تا وابن السبیل او مسافر تا والسائلین او سوال کوونکو تا چغیر زکات سوال کئی یا د خیر خیرات سوال کئی وفر رقاب او پازادولو د غلامانو کی اعمال لگئی واقام الصلاة پابندی کئی پمزوات الزکات او ور کئی زکات والموفون بعهدهم او پرواله کئی پخپل وادو باندې وعده چو کی هغه پوره کئی والموفون پرواله کئی بعهدهم پخپل وادو باندې اذا عاهدوا کله چې دی وعده کی والصابرین او دی صبرناک وی فل باسای په وخت د تکلیف د مال کې ودور راي او په وخت د تکلیف د بدن کې باساوي د مال غ تکلیف تا لکه لوګه شو غریبی او فقر شو او دور راوي بدني تکلیف تا لکه بیماری او دردونه تکلیفونه شول وحین الباس او په وخت د جهاد کې دی مضبوط وی او صبرناک وی اولئک الذین دها کسان دی صدقو چې دای په خپل ایمان کې رښتینی وي واولائک هم المتقون او دغه کسان هم دوی دی پرهیزګار هم دای په حقیقت کې متقیان دي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتبا فرض کړه شوی دی علیکم القصاص پتا سبحانه بدلا غستل برابری کول فل قتلا پوجل شو کی الحر آزاد بقتلول شی بالحر په مقابله د آزاد انسان کی والعبد غلام بوجل شی بالعبد په مقابله د غلام کی والانثى زنان بوجل شی بالانثى په مقابله د بل زنانه کی فمن اسوق عفی له چې عفو کړی شي دتا من اخیه د طرف ضرور د نام رور نه مراد اغا ولی الدم ده اغا سوق چې داغه مقتول وارث وي یا من اخیه اخن مراد اغا مقتول پخپل ده فمن اسوق عفی له چې معفی کړی شي د تمن اخیه د طرف ضرور د دنا شیء نسسیز فتباع بالمعروف نو تابعداری وی پنے کی طریقې سره وعداء ادا کول د دیت وی ورسو د مقتول تا بهستان په خیسه طریقې واداء
ادا کول بید دی دیت الیه دغه وارثانو د مقتول تا به احسان په خیسته طریقې سره. ذالک دا حکم مذکور تخفیف دا سانتیا د من ربکم استاسو د رب د طرفنا ورحمه او رحمت او مهربانی د الله. فمن اعتدى چا چې زیاته کو بعد ذالک پس د دینا صلح او کا معفو کا او بیا زیاته کوي فله عذاب الیم نو دای د پاره به عذاب درناک. ولکم تاسو د پاره مسلمانانو فل قصاص فقصاص او بدل غستو کی حیات عجیب ژوندون دی یا اولل الباب د عقل خواندانو لعلکم دې د پاره تتقون چې تاسو ځانونه اوساتئ د ناجایز قتل نام. کتب علیکم فرض کړی شوی دی پتا سو باندې دا حد ورا کل چر حاضر شي احدکم الموت یو تاسو تمرگ ان ترک خیرن ک پریخه وی سمال نو پد فرض کړی شوی دی الوصیت وصیت للوالدین د پاره د مور او پلار ولقربین او د خپل خپلوانو بالمعروف د نیکی طریقې مطابق حقا علی المتقین دا خبر حق او لازم معروف د نیکی طریقې مطابق حقا علی المتقین دا خبر حق او لازم ده په پرهیزګارانو باندې. ابتدا د اسلام کې دا حکم بیا منسوخ شوی. فمن بدله هر هغه چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه پس د دین چې دا اوریدلو دا فانما اسمه علی الذین بیشک گناہ دې بدلولو د وصیت پاک کسانو باندې وي یبدلونه چې غي دا وصیت بدلی. ان الله بیشک الله سمیع علیم اوریدن کې دیو په هره. فمن خافا هر غسوک چې یریدو ممو سند وصیت کوونکی نه جنفن چې دې به د حق خبره نه غلطی ته میلانو کی. جنف معنا او میلان کول او مراد تی ظلمو. فمن خافا غسوک یریدو ممو سند وصیت کوونکی نه جنفن د ظلمنا او اثمن یاد گنانا فاصلح بینهم نو صلح او کپمند دوی کی فلا اثم علیه نو نشته د گناہ په د باندې. ان الله بیشک الله غفور الرحیم ډیر بخون کې او مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی پتا سبانه روزي کمال کسرنګ کتب چې فرض کړی شوی علی الذین فاکسانو باندې من قبلکم چې تاسو نه مخکیو لعلکم دې پار تتقون چې تاسو پرهیزګاران جوړ شئ. ایام معدودات دا روزي دی رزش میر کړی شوی. ایام معدودات دا روزي دی رزش میر کړی شوی. فمن کان راسوک چوی منکم تاسو نه مریض ون بیمار او علا سفرن یاو دې په سفر باندې او روزه نشونی وي او روزه نیول ولا تکلیف او روزه او خړه فعدت پدبان بشمیر وی من ایام اخر درز نورو د دې روزو قضایی به بیا راوګرځي چې کله سفر ختم شي او بیماری ختم شي. وعلى الذين فاكسانوا بان يطيقونه چې غي طاقت دروجي لري فدیه طعام مسکین چې طعام د غریب دی. دی آیات کې علماء مختلف توجیهات کړي. د صحیح روایت مطابق وای کله چې روزي ابتدا کې الله فرض کې نو پنیو او ننیو کې یو مسلمان ته اختیارو کچا روزنیوا او کچا روزننیوا او داغه په مقابله کې یو غریب ته طعام ورکول رسوي دا حکم منسوخ شوه. نو یو معنا پکې دا وا وعلى الذين فاكسانوا باندې يطيقونه چې هغه د روزي نیو طاقت لري فدیه دا
چې غس شه ده طعام مسکین طعام د یو غریب ده او بازي چې آیات منسوخ نه غني نه په کې دا توجیه کړي وعلى الذين پاکسان باندې یطيقونه وې دې کې لا نافیه مقدره وا چې غید روزو نیو طاقت نلري فدیه دا طعام مسکین چې طعام د غریب ده فمن تطوع خیرن چا چې خوشالۍ سره کو خیرن یو کار د نه کوي او تطوع و یو زیاتی عمل تا یو مسکین په زبانه دو لورکل د دو په زې درې لورکل فهو خیر له نو دا ډېر غوروي د پاره وان تصومو او دا چې روزو نسی تاسو خیر لکم ډېر غوړه د تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچریه تاسو پویدون کی شهر رمضان الذي میاش د رمضان هغه انزل فيه القرآن چرا نازل کړي شوی د پدی کې قرآن د قرآن د نزول ابتدا دا پر رمضان شریف کې شوی او پر رمضان کې په ليله القدر کې شوی و یو معنا داوا انزل فيه القرآن چې په دې رمضان شریف کې قرآن نازل کړي شوی یعنی پشپد ليله القدر کې قرآن نازل شوی یا میاش د رمضان هغه انزل فيه القرآن چرا نازل کړي شوی د پشاند دې کې قرآن د دې فضیلت بیان کړي هدل للناس دا قرآن هدایت دې لپاره د خلقو وبینات من الهدى او پدې کې واضح دي د دلایلنا وبینات من الهدى او پدې کې واضح دي دلایل من الهدى د هدایتنا والفرقان او دا قرآن حکیم فرق کون کې پمن د حق او د باطل کې فمن شهد منکم الشهر هر غسوک چې حاضر د تاسو نه دی میاشت تا میاش رال او د حاضر د مسافر نه دی فمن شهدا هر غسوک چې حاضر او موجود او مسافر نو منکم الشهر د تاسو نه په دې میاشت کې فلیصمه نو د روزو نسی ومن کان مریض او هر غسوک چې بیمارو او علا سفرین یاو دے پا سفر بانے فعدتن نو لازم نے پدبان شمیر من ایام اخر درز نورو قضائی بیرا گرزئی یرید اللہ اراد لری اللہ بکم الیسرا پتا سبان ندا سانتیا ولا یرید بکم العسرا ارادن لری پتا سبان ندا تکلیف او دا گرانتیا ولی تکمل العدتا او دید پارا چی پورا کئی تاسو شمیر دروجو ولی تکبر اللہ او دې د پاره چې لوی او بڑای بیان کوي د الله علامه هداکم باغ طریقې باندې چې الله تاسو له هدایت کړي دي ولعلکم دې د پاره تشکرون چې تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ اسالک عبادی او کله چې تپوس کوي تا نه زما محبوب زما د بندگان عني زما د نږدې والی او د لري والی بارکه فإني قریب نو یقینا زډیر نږدې په اعتبار د لمود قبولولو اجیبو قبل دعوت الداعی دعا د دعا کوونکی اذا دعان کله چې مان دعا غواړي فلیستجیبوا لی نو پکار دې چې دې قبول والو کې د حکمونو زما وليؤمنو بی او ایمان وروړي په ما باندې لعلهم يرشدون د دې لپاره چې دی لار عمومي فلیستجیبوا لی دو معنی وي یو معنی داوا چې کله ز ار وخت دعاګانې قبولوم نو فلیستجیبوا لی دای دی اولټای قبول زما فلیستجیبوا لی فلیستجیبوا لی دای دی طلب کی هغه قبول زما چې زه د دې دعاګانې قبولوم نو دای دی طلب داغیو کی یا معنا داوا چې سرنګ دا بنده مارا بلی او زه د دعاګانې قبولوم نو زی چې سل را بلم دې دین زما ومني کنه او الله ستر ولل کوي د دین طرف ته فلیستجیبوا لی نو دای دی قبول والو کی د دعوت زما چې کله زرا بلم
لکه څنګه دای مارا بلی او زد دای دعاګانې قبلوم وليؤمنوا بی او ایمان دې وروړي په ما باندې لعلهم يرشدون دې لپاره چې دای لارو مومي د خپل دنیا او د آخرت د مقصدونو لپاره او هل لکم حلال کړي شوی دی تاسو د پاره ليله الصيام پشپد روزو کې عرفسو نزدېکت صحبت الی نسائکم د خپل بیبیانو سره هن دا بیبیانی لباس لکم پرده د تاسو لپاره وانتم تاسو لباس لهن پرده د دی بیبیانو لپاره آیات معنا سوا یعنی دا بیبیانی تاسو د پاره د حرامو نه پرده ده او تاسو دوی د پاره د حرامو نه پرده یې او بعض د لباس معنا دا کړي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما وی هن دا بیبیان لباس لکم سکون دے آرام دے تاسو د پاره وان تم لباس لهن او تاسو سکون او اطمینان یې دوی د پاره علم الله الله تپتوا انکم یقینا تاسو کنتم وی تاسو تختانون انفسکم چې په نقصان کې موچولیو زانون خپل فتاب علیکم والله تاسو توبه قبول کا وعفا او معفی در وعفانکم معفی کړي تاسو نه کم چې د دې حکم بدلیدو نه مخکې شي فل ان نوس باشروهن یوزه والے کوي دی بیبیانو سره وبتغوا ما كتب الله لكم وبتغوا الټوي ما هغه اولاد كتب الله لكم چې الله علی کله دې مقرر کړی د تاسو لپاره یو معنا د دې دا یعنی صحبت کې هم بستری د بیبي سره کې نو مقصد پکې دا کوي چې نیک اولاد به الله درکړي یا ما دا عبارت د محلنا وابتغوا الټوي ما هغه محل كتب الله لكم چې الله حلال کړی دی تاسو لپاره كتبو په معنا د حلال والی شي یعنی حرام محل ملټوي وابتغوا ما كتب الله لكم یا دا معنی وا یعنی پشپد روجی کی د بیبي سره صحبت خو جائز دی و یولوی مقصد د نهیر نشي وابتغوا الټوي ما هغه ليله القدر كتب الله لكم جل لكل تاسو لپاره وکلوا خری واشربوا اسقي حتا تردی يتبين لكم الخيط الابيض چخکارا او سرغن شي تاسو لا ما اغمز سپین من الخيط الاسود د مزي تورنا من الفجر یعنی د سبانا ثم اتم الصيام بیا پورا کوي روزه الليل ترشفي پوری ولا تباشروهن هم بستری او صحبت مکوي د دې خذو سروان تم عاکفون فی المساجد او حال دادې چې ای تاسو اعتکاف کوونکی په جمعاتونو کې تلک حدود الله داد الله رب العزت حکم ندی داد الله پولی فلا تقربوها مورز دیکھی گئی دی ته مخالفت پنیت کذالک دارنگی وبین الله بیان الله تاسو آیاتی احکامات خپل دارنگی بیان الله آیاته آیاتن خپل للناس خلقتا لعلهم یتقون دې لپاره چې د ایزان د الله د مخالفت نه بچو ساتي ولا تاکلوا مخری اموالکم مالون خپل بینکم پخپل منس کې بالباطل په غلطی طریقې وتدلوا بها مور کوي دا مالون ال الحکام غلط حاکمانو تا لتاکلوا دې لپاره چې اخری تاسو فریقا یو حصہ من اموال الناس د مالونو خلقنا بالاسم په گناه سره وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ اهلا تپوس کویتان اے محبوب دا خلق په بارد دی میاشتو کې چې اولی وړی نو بیا غټشي بیا ورو په کمیرا روانه قل ورتوا هيا دا میاشتي مواقیت للناس
عالی د وخت پی جندودی د پاره د خلقو والحج او د حج ولیس البر او نه د نیکی بیانتات البیوت دا چراتل کوي تاسو کورونو ته من ظهورها د شاګانو د طرف د دی کورونو نام ولکن البر لیکن خاوند نیکی منا سوک د اتقا چې غزان د حرام او د شبهاتو نه بچو ساتلو وات البیوت راتل کوي کورونو ته من ابوابها د دروازو د طرفنا واتقوا الله دا الله نه ويریږي لعلکم دې پاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ وقاتلوا فی سبیل الله جهاد کوي د الله پلار کې الذين دا کسانو سرا یقاتلونکم چغی جنگ کوي تاسو سرا ولا تعتدوا زیاته مکوي زیاته مکوي چې زنانه وجنی ما شومان وجنی ان الله بشک الله لا يحب المعتدين مینا او محبت نساتی زیاتی کون کو سرا وقتلوهم او قتل کیدا کافران حيث ثقفتموهم کم زه کی چې مومیدوی واخرجوهم وشړیدوی من حيث اخرجوکم د کم زه نه چرا شړلی تاسو یعنی د مکه معظمینا والفتنه او شرک د مشرکانو وشد من القتل ډیر لوی دی د قتلولو د دې مشرکانو نه په حرم شریف کې دای چې حرم شریف کې کم شرک کوي نو هغه ډیر لوی دی د دې کافر او مشرکانو د قتلولو نه په حرم شریف کې ولا تقاتلوهم جګړه مکوئ د دوی سره عند المسجد الحرام نږدې د مسجد حرام سره حتا تر دې پوری یقاتلوکم چې دای جګړه شروع کی تاسو سره فيه پدی مسجد حرام کې فین قاتلوکم کچری دای جنگ کولو تاسو سره پدی مسجد حرام کې فقتلوهم نو وجنی کذالک جزاء الکافرین دارنګ سزا د کافرو فین انتهوا کچری من شل دوی توبه وستا فان الله بشک الله غفور الرحیم دبخن کې او مهربان وقاتلوهم جهاد کوي د مشرکانو سره حتا تردی لا تکون فتنه چپاتی نشي شرک ويكون الدين شدين لله خالص د الله د پاره فین انتهوا کچره من شول دا مشرکان د خپل شرک نه فلا عدوان نشته زیاته الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې الشهر الحرام میاشت د حرمت بشهر الحرام په مقابله د میاشت د حرمت کې دا الچ الشهر دی کې دا الف لام د عهد د پارشي او مراد یو معلومه میاشت نو بیا ماندای الشهر الحرام میاشت د حرمت بشهر الحرام په بدلی د میاشت د حرمت کې دا یا په کې الف لام الشهر کې د جنسو نو بیا دا وا شهر الحرام میاشت د حرمت بشهر الحرام په مقابله د میاشت د حرمت کې والحرمات قصاص والحرمات قصاص او د عظمت سيزونه په برابرۍ سره دي والحرمات د عظمت او د عزت سيزونه قصاص په برابرۍ سره دي فمن اعتدى چا چې زیاته او کولیکم پتا سو باندې فاعتدوا نو تاسو زیاته او کوي علیه پدبانی بمثل ما اعتدى علیکم فمثل الله چې زیاته کړي پتا سو باندې واتقوا الله الله نو یریږي وعلموا پوشی ان الله یقینا الله مع المتقین مرګره د متقیانو دې وانفقوا فی سبیل الله مال لګوي د الله لار کې ولا تلقوا مغرزوي زانون خپل بيديکم پخپل لاسونو سره ال تهلکا زید هلاکت چې jihad پریزي او مال لګول پریزي نو مسلمان ته الله وی دا خدزان پخپل هلاکه واحسنوا نیکی کوي یو معنی دا واحسنوا نیکی کوي یا واحسنوا
خایسته ګمان ساتي په الله باندې چې کم مال دی ولګولو داغي بدله بدر کوي ان الله يحب المحسنين بیشک الله محبت ساتي د نیک عمل کوونکو سره واتم الحج پورا کوي حج والعمره عمره لله د پاره د الله فین احسرتم کچره بن کړي شوي تاسو د دشمن د وجنا یا د بیماری او د مرض د وجنا فمسته سر من الهدی نو لازم نی پتا سبانه هغه چی وی اسانه د قربانینا ولا تهلقوا رؤوسکم مکلوی سرون خپل حتا یبلغ الهدیو تر دې چورسی کی ساروی د قربانی محل زید حلالیتا د حرم حدود توردن نشي فمن کان منکم مریضا هر اسوک چې وی د تاسو نه بیمار او به یاوی په دبانې اذن س تکلیف مر راسه د سرد دنا ففدیه نو په دبانې فدیه دا من صيام د روزو چدري روزي بنسي او صدقتن یا بخیرات کوي یعنی پشپغو مسکینانو باندې او نو سو کیا و قربانی کوي پیدا منتم کله چې پامن شي تاسو فمن تمتع هغه چا چې فائدہ غسته و بالعمره په عمره سره ال حج حج تا فمست سر من الهدي نو لازم ني پدوانه هغه چې وی آسان من الهدي د قربانینا فمن لم يجد چا چې نو من قرباني او د قرباني وسو طاقت نو فصيام ثلاثه ايام روجي بني سدري او رزي فل حج فرض د حج کې وسبعه او روجي وي اذا رجعتم کله چرا واپس شي تاسو د حج نخلو وطنونو تا تلک عشرتن کاملا دا لسرو جیری پورا ذالک دا حکم لمن دا غچا د پاره لم یکن اهله چنوی اهل الله حاضر المسجد الحرام حاضر او نږدې د مسجد حرام سره واتقوا الله الله نه ويریږي واعلموا پوه شي ان الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب والده الحج حج اشهر معلومات دا میاشتي دی معلومی میاشتي چې شوال ذوالقعده او لسرجه د ذوالحجې دي فمن فرضوا هرغه چا چې فرض او لازم کو پزان باندې فیهن الحج په دې میاشتو کې حج لازمی کی څنګه یعنی احرام وتړلو فلا رفسا نو دې بنز دیکت نه کوي د خپل بیانو سره ولا فسوقا او د نافرمانی کارونه بن کوي ولا جدالا جګړې بن کوي د مرګرو د خادمانو سره فل حج فرض د حج کې وما تفعلوا من خير اغه چوکي تاسو د کم نیک عمل نه يعلمه الله نو الله پاغي باندې پوهي وتزودوا د ځان سره د سفر سامان یو صحیح فإن خير الزاد بهتر دا سامان د سفر نه التقوا پرهیزګاری دا التقوا ځان بچ کولی سوالنا واتقوني زمان او یریږي یا اول الالباب اے د عقل خواندانو لیس علیکم جناح نشته پتا سو باندې اے مومنانو مسلمانانو گناہ ان تبتغوا دا چې لټوي تاسو فضل من ربکم حلال مال د طرف د خپل ربنا د حج په موسم کې حج نمخ کې ارستو تجارت کوي فاذا افضتم من عرفات کله چې را واپس شي تاسو د عرفات مقامنا فذكروا الله نو یادوي الله لره یعنی تلبیه وایي لا اله الا الله وایي دعاګانې کوي عند المشعر الحرام یعنی په مزدلفه کې نږدې مزدلفه سره یعنی په مزدلفه کې وذکروه یادوي د الله کما هداکم لکه څنګه تاسو له د حج د احکاماتو تعلیم درکړې ده وان کنتم اگر کوي تاسو من قبله مخکې د تعلیم در کولو د الله نه مخکې درا لګلو د قران نه لمن الضالین خامخادنا په هانونا ثم افیزو
بیا را واپس شي من ہے صفاد الناس د کم زین چرا واپس کی خلق واستغفر الله د الله نه بخنو غاړی ان الله غفور الرحیم بیشک الله ډیر بخون کې او مهربان دی فاذا قضیتم کله چې پورا کوي ادا کوي تاسو مناسککم افعال د حج فذكروا الله یاد وی الله کا ذکرکم اباکم پشان دی یادول استاسو پلارانو خپل لرا او شد ذکر یا ډیر زیات په یادولو کې فمن الناس الله وی باز خلقنا من غسوق دی یقول شوای ربنا ایزمون ربا آتنا راکی منتفی الدنیا په دنیا کې وما له او نوید دوی د پاره فل اخرت په اخرت کې من خلاق صبر خاویسا ومنهم بعض الذين مناسوق دی یقول چوای ربنا ایزمون ربا آتنا راکی منتفی الدنیا په دنیا کې حسنتن توفیق د نیکو اعمالو وفي الاخرت او په اخرت کې حسنتن بدلی د نیکو اعمالو وقنا بچو ساتي مونږه عذاب النار دا عذاب د اورنا اولائک دغه کسان کدا تش دنیا غختو والدی او کدا دنیا و خیرت دواړو غختو والدی اولائک دغه کسان لهم دوی د پار نصیب حسابوی مما دا سنک سبو چې نه کما مال کړی والله سریع الحساب الله ډیر زر حساب کوونکی دی دسترګې رب په مقدار کې مخلوقات سره حساب وکړي واذکر الله یاد وی الله فی ایام معدودات پاغ ورځو شمیر کړو شو کې دین هغه درې ورځې د ایام التشریق مراد دي او مراد یې غ تکبیرونه دي فمن تعجل غچا چې تلوارو کفی یومین په دوه ورځو کې فلا اسم علیه نو نشته د ګناه پدوانی ومن تاخر او سوک چې رسو پاتې شو درې می ورځ تم او په مینا کې شیطانان وشتل فلا اسم علیه نو نشته د ګناه پدوانی لمن اتقا دا حکم داغه چا د پاره د اتقا چې د الله نه یری واتقوا الله او یریږي د الله نه پټولو کارونو کې واعلموا فوه شی انکم یقینا تاسو الیه دی الله ته تحشرون راجم مکړې شی ومن الناس الله وی باز د خلقنا من ها سوق دی يعجبک قوله چې تعجب کې چي تعالی قوله وی ناداوی فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې په بار د کارونو د دنیا کې په بار د اسباب او د معیشت کې ويشهد الله گوا کوي الله علی ما پاغ سبانی فی قلبه چې د پزړ کی وی وهو لد الخصام او دیوی سخ جګړ مار وی یعنی په خله یو سوی چې د اسلام خیر خوایم لیکن زړه کې د اسلام سره عداوت او دشمنی و اذا تولا د دې دوه معناګانې وی کله چې واوړي ستاد مجلسنا یا و اذا تولا کله چې سمشرتی جوړ شي پزمکه کې سعا کوشش کوي فل ارض پزمکه کې ليفسد فی عادی د پاره چې فساد پھیلاو کی پدې زمکه کې ويهلك الحرث والنسل او هلاك کی فصل او نسل لرا والله لا يحب الفساد الله محبت نه ساتي د فساد سرا واذا قيل کل چویل شي دی فسادیانو ته اتق الله د الله نه او یریگا اخذته العزت نو انسی د عزت رونی سی دل راغ خپل عزت بل اسم په ګنا سرا خپل عزت ګنا کول مجبور کی فحسبه جهنم کافی دې د داسې کس د پاره جهنم ولبئس المهاد او خامخا بد دې دا جهنم فرش ومن الناس بعض خلقنا مناسوق دی یشری نفسه چې قربانی خپل ځان یشری نفسه یعنی یبیغ خرسی نو خرصول نو مراد دی کې قربانول ومن الناس بعض خلقنا مناسوق دی یشری نفسه چې خرسوی خپل ځان قربانوی خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضاون گئی د الله
والله رؤوف بالعباد الله مين کون کې د خپل بندگانو سره. یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ادخلوا وردن شی فی السلم په اسلام کې کافتن پورا ولا تتبعوا مروانی گئی خطوات الشیطان قدمونو د شیطان پسې انه یقینا دا شیطان لکم تاسو د پارا عدو مبین دشمن نخکارا. فان زللتم کچره میلان موکو د اسلام نه پوردن کې دوکي. فان زللتم کچره تاسو او خیدای میلان موکو د اسلام نه پوردن کې دوکي من بعد ما پس داغنا جاءتکم البینات چراغلی تاسو تواضح دلائل فعلمون پوشی ان الله یقینا الله رب العزت عزیز زورور ده حکیم او حکمت والده. هل ينظرون انتظار نکوي دوی الا ایاتهم الله مگر دا چراشی دوی تا الله کما یلیق بشانه فی ظلل من الغمام پسورو کې د وریزنا والملائکه فرشتي راشی وقضی الامر او پورا کړي شکار دې بندگانو فیصله ولټول وکړي شي. وَإِلَى اللَّهِ اللَّهِ رَبُّ الْعِزَّةِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ واپس کېدل د ټولو کارونو دي ټول کارونه ورته واپس کړي شي. سل بنی اسرائیل تپوسو کده بنی اسرائیلنا کم آتیناهم ډېر ورکړو موږ دوی ته من آیت بینه د نشانات خکارونه. ومن یبدل هر هغه چا چې بدل کو نعمت الله نعمت د الله من بعد ما پس دا غن جاءته چې دا نعمت د تراغلی فإن الله بشک الله شدید العقاب سخت عذاب والده. زینا خیسته کړه شوی دی للذین دا کسانو د پاره کفرو چې کافر دی الحیات الدنیا ژوند دنیا د دنیا ژوند ورته ډېر خیسته ښکاری. ويسخرون او دا کافران ټوکی کوي من الذین دا کسانو پورې آمنو چې مؤمنان دي والذین ها کسان اتقوا چې غیزان د شرک نه بچ کړي دي فوقهم د پاسره دي کافر وي یوم القیامه پرز قیامت. والله يرزق والله رزق ورکي من یشاء واغ چاله چې خوشي بغیر حساب به حساب به کتابا. بیاتی دنیوي رزق ملاو دي یا یو مانوي رزق دې چې غدا ته الله د دین او د ایمان او د قران تابعداري ده. کان الناس امه واحده او خلق دل یوا فبعث الله النبیین نور علی گلی والله رب العزت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام. اصل کی آیات کی عبارت کی حذف او تقدیر عبارت کی یعنی خلق دل یو دا آدم علیہ السلام نے راواله تر لسو پیړو پورې نو اختلاف پکې راغی شرک پکې پیدا شو نو دا اختلاف د ختمېدو د پاره فبعث الله النبیین را لګلی والله پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی و منذرین او ير ورکون کی وانزل معهم الكتاب را لګلی والله د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام سره کتاب بالحق د حق د سرګندې دو لپاره لیحکم بین الناس د دې لپاره چې فیصلو کی الله یا فیصلو کی دا کتاب یا فیصلو کی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بین الناس فمن خلقو کی فیما پاغ حق کی اختلافو فیه چې دی خلقو اختلاف کړو پاغ حق کی ومختلف فیه اختلاف نو کړي په دې حق مسلو کې الا الذين مغرا کسانو اوتوه چې غیل دا کتاب ورکړی شو من بعد ما پس دا غن جاءتهم البینات چراغلی دوی تواضح دلائل دا اختلاف یو لیکړو بغیم بینهم د وجه د بغض او د حسد او د کینې په خپل منځ کې فهد الله الذين امنوا نو هدایت کړو الله کسانو ته چې مؤمنانو لما اغه حق طرف ته حق هغه ته اختلافو فيه چې دی خلق اختلاف کړو پاره کې من الحق د حقنا
باذنه فخپل توفیق سره والله يهدي الله هدایت کوي من یشاء چاله چې خوشي الى صراط مستقيم طرف دلارنی غتا حسبتم آیا گمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه دا چوردن بشي جنت تا ولما یاتکم او تروس پوری راغله بنی تاسو تمثل الذین مثال او صفت دا کسانو خلو چغی تیر شوی دی من قبلکم تاسو نه مخکی مستهم الباساو رسیدلی و غیت تکلیف د مالونو ودراو تکلیف د بدنونو وزلزلوا د الله لار کی جکول شیو سخت یو یری او تکلیفونه پراستلی شو حتا یقول الرسول تردی چوبوی پیغمبر د پار د تسلی د قوم والذین واکسانو آمنو چه مومنان بو معهود دی پیغمبر سرا متا نصر اللہ کلبوی امداد دا اللہ علا خبر شئی ان نصر اللہ قریب یقینا امداد دا اللہ رانیز دیدے یسألونک تپوس کئی تانا ماذا ينفقون سشیدئی خرچ کی اووی لگئی قل ورتوایا ما انفقتم اغا چه تاسو کم مال لگوئی اغا چه تاسو کم لگوئی من خیر نسمالنا فللوالدینی نو پا مور پلاری او لگوئی نفلی خیرات تے او والدین لضرورت دن رنبے پایو لگو والاقربین او پخپل خپلوانو بانی والیتام او پا یتیمانانو بانی والمساکین او پا مسکینانو بانی وابن السبیل او پا مسافر بانی وما تفعلوا من خير اواغ چی کوئی تاسو من خیر سنی کملنا فإن الله به علیم بیشک اللہ رب العزت پاغیبان پوہدے کتبا فرس کڑے شوے دی علیکم القتال پتا سبان جہاد د کافر سرا وهو کرہ لکم او دا بدلگی پتا سبان دی طبعا واسا ان تکرهو شیئن او نزیر دا چه بد بگنی تاسو یو شی وهو خیر لکم آغا بڑیر غروی تاسو دا پارا واسا نزدی دا ان تحبو شیئن دا چه تاسو مینا و محبس بساتی دیوشی سر وهو شر لکم او آغا بڑیر ناکاروی تاسو دا پارا واللہ یعلمو اللہ پویگی پاغسبانی چه تاسو دا پارا دیر غروی وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ یسالونک تپوس کوي تانا عن الشهر الحرام فبارد میاشتو د حرمت کې قتال فی چې جنگ پدې کې څنګه ده قل ورته وای قتال فیه جنگ پدې میاشتو د حرمت کې کبیر لوی ګناه ده خدا ابتدا د اسلام کې حکم بیا د جمهور پنیز منسوخ شوه وسود او بندول عن سبیل الله د الله د لارې نلوي ګناه دا او کفر به او انکار کول د الله رب العزت نه ډېر لوي ګناه دا والمسجد الحرام خلق بندول د مسجد حرام نلوي ګناه دا و اخراج اهله شړل د اهل د مسجد حرام چې نبی علیہ السلام او مومنانو منه د دې مسجد حرام نه اکبر عند الله دا ډېر لوی ګناه د پنځ د الله باندې والفتنه او شرک اکبر ډېر لوی د په ګناه کې من القتل قتلنا ولا يزالون مشبيدا کافرانو مشرکان یقاتلونکم چې جنگ بکای تاسو سره حتا يردوکم تر دې چې واپس کی تاسو مومنانو عن دینکم د دین ساسونا ان استطاعو کچری دی کافر وسو طاقت وی ومن يرتدد ارغ سوک چې واپس شو منکم تاسونا ان دینه د خپل دیننا فیمت او مرشو وهو کافر او حال دار چې د کافر فولائک دغه کافران حبطت اعمالهم برباد دی عملونه د دوی په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې واولائک او دغه کسان اصحاب النار خوندان د اور دي مستحق او اهل د اور دي
هم فیها خالدون وی ودی پدې کې همیشه. ان الذين بشکا کسان امنو چې مؤمنان دي والذین ها کسان هاجروا چې هجرت کړي وجاهدوا جهاد کوي فی سبیل الله د الله لار کې اولئک دا کسان یرجون رحمت الله دای امید او عقیده ساتي د الله د مهرباني او د الله د رحمت. والله غفور رحیم الله دې بخون کې او مهربان. یسالونک تپوس کئی تانان الخمر پا بارد شرابو کی والمیسر او د جواری کی قل ورتوائی فیہما پا دی دوارو سیزنو کی اسمن کبیرن گناہ دلویا ومنافع للناسی وقتی طور سرس فیدی دی د پارد خلقو و اسمهما گناہ دی دوارو اکبرو دیر الویا د من نفعهما د فیدی دی دوارو نام. وَيَسْأَلُونَكَ تَپُوس کئی تانا ماذا ينفقون سشے دید اللہ پلار کیو لگئی قل العفو ورتوائے دخپلو حاجتنون سوائی مال دا اللہ پا دین بانے اولگوئی کذالک دارنگ یبین اللہ بیانی اللہ لکم الآیات تاسو دا پارایاتنا لعلکم تتفکرون دید پارا چی تاسو سوچو فکرو کئی فی الدنیا پبارد دنیا او د دې د فناوالی کی والآخرت او پبارد آخرت او داغی د بقاوالی کی چې دنیا فانی دا او لګدا نو دې د سمر مال لګول ضرورت ته نو آخرت چې همیشه د غیل سمر ضرورت ته. ويسالونک تپوس کای تانان الیتاما پبارد یتیمانانو کی قل ورتوایا اصلاح لهم کار د فائدې د دې یتیمانانو خیرون ډیر غوړه دی اصلاح د دوی د پاره ډیر غوړه ده هغه کار چې پای کې د یتیم فائدې دا ډیر غوړه دی. وان تخالطوهم کچره تاسو د یتیمانان د ځانونو سره شریکان کول فاخوانکم نستاسورون دی. والله یعلم المفسد اللہ پیجنی فساد کون کی لرا من المصلح د اصلاح کون کی نا اللہ لپته دا چې چا دا یتیم د اصلاح پنیت د ځان سره رايوځي کو او چا په دین نیت رايوځي کو جنا مال زر زر خوري. ولو شاء الله وکد الله خو غشوي لعنتکم نخامها تکلیف او مشقت کې به چولی وای تاسو او د یتیم شراکت به بن کړو او چې بند نکو نو تاسو خیال ساتئ. ان اللہ بیشک اللہ عزیز ذو دے حکیم و حکمت والدے. ولا تنکحوا المشرکات نکام کوي د مشرک زنانو سرا حتا یؤمننا تر دې چې د مشرکان زنان ایمان راړي. ولا امه مؤمنه خام خاوین ز مؤمنه خیر ډیر غره من مشرکتن مشرک خزنا ولو اعجبتکم اگر که تعجب کې چي تاسو لره خائس مال او نسب د مشرک خزي. ولا تنكحوا المشرکین پنکا مور کوي خپل زنانا مشرکانو سړو تا حتا یومنو تر دې چې دا مشرکان ایمان راړي. توحید سنت کیسر خوشبو ہے مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردارلی عطر فروش 13 تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین باچا. عبد مومن خامخا غلام مومن خیر دیر غرد من مشرکن د مشرک سړینا ولو اعجبکم اگر که تعجب کې چي تاسو لره مال او خائس او نسب د مشرک سړی. اولائک دغه مشرکان سړی او دغه مشرکان زنانا د دې سره ولې رشتہ الله منکا. وی اولائک دغه کسان يدعون الى النار دیرابل کید اور طرف تا. والله يدعو الله رب علی خپل بندگان الى الجنت د جنت طرف تا والمغفرت او د بخنه طرف تا باذنه پخپل حکم سرا. ويبين آیاته بیانی اللہ آیاتن خپل للناس خلق تعالی اللهم یتذکرون لدید پارا چی دی نصیحت قبول کی. ویسألونک تپوس کئی تانے محبوب داخلک عن المحیض پبارد حیض کی
قل ورتوا هو اذن دا گندگی دا پلیتی دا فاعتزلوا النساء نجدا شیتاسو د بیانونا فی المحیض د حیض په وخت کې ولا تقربوهن منیز دې کې گئی دوی ته حتا یطهرنا تر دې چې دی پاکی شری وینونا فاذا تطهرنا کله چې پاکی شي دی په بو سرا فاتوهن نوراتل کوي دوی ته من حيث داغ زین امرکم الله چلا درته حکم کړی دی ان الله بیشک الله رب العزت یحب التوابین محبت ساتي د توبه استونکو سرا او يحب المتطهرین او محبت ساتي المتطهرین داغ پاکانو سرا چې غي د ګندګو نزان بچ ساتي او د بے حیايو نزان بچ ساتي نساؤکم بیبیان استاسو حرسل لکم زایونا د فصل لی تاسو د پار فاتو حرسکم راتلو کئی دی خپل فصل تا انا شیتم سرنگ چی مخوخشی وقدمو لانفسکم اوروان دی کئی صحیح اعمال روان دی کئی صحیح اعمال لانفسکم نخپل زانون پارا یا وقدمو روان دی کئی صحیح نیت د خپل زانونو لپاره د صحبت او د ام بسترای په وخت کې کلمه وایي یا معنا مقصد علماء د آیات دا ذکر کړو یا نیت صحیح کا چې دې سره الله پاک او صاف اولاد درکې واتقوا الله د الله نو یریږي عالمو په شی انکم یقینا تاسو ملاقو د دې الله سره ملاقات وکوي وبشر المؤمنین او زیر ورکا اے محبوب مومنانو تا ولا تجعل الله مگر زوی اللہ رب العزت عرضوتا لأیمانکم پرداو ڈال دخپلو قسمونو دا پارا ان تبرو دا چی تاسو نیکی بنکوی دا سی قسم مخرج نیکی بنکوم وتتقو او دا چې تاسو تقوا او پرهیزګاری باندې اختیار وای وتصلحو بین الناس او دا چې قسمونه مخری چې تاسو صلح باندې کوي پمند خلقو کې والله سمیع علیم الله اوریدن کې او په هره اخرکم الله منسی تاسو الله باللغو فی ایمانکم باللغو فی ایمانکم پاغ بیرادی سر پا قسمون استاسو کی آسی بس دخلینا بیرادی ہوتو ولیکن آخذکم لیکن نسی اللہ تاسو بما کسبت قلوبکم پاغ قسمون باننے چکست او ارادکلی داغی ظلم استاسو واللہ غفور حلیم اللہ دیر بخن کے حلیم و صبرناک للذین پاردا کسانو یؤلون من نسائهم چه قسم اخری دخپل بیبیانونا قسم سرزان منکی دخپل بیبیانونا تربسو انتظار بی اربات اشورن سلور میں اشتو فین فاؤ کچردی دخپل بیبیانو ترجو کپری سلور میں اشتو کے دن دننا فین اللہ غفور الرحیم نو بیشک اللہ دے بخن کے مہربان وین عظم الطلاق او کدی قصد و ارادہ کرو د طلاق فإن اللہ بیشک اللہ سمیع علیم موریدن کے اوپو ہے والمطلقات طلاقی کرشی زنانا یتربسنا انتظار بکی بانفسین پخبل زانون سر ثلاثت قرو ددریز لی حیز راتلو دریز لی بیماری راتلو ولا یحل لهن او ندی حلال د دې زنانو د پاره یکتمن دا چې پټ کی دوی ما هغه خلق الله چې پیدا کړی دی الله فی ارحامهن په خېټو د دوی کې اولاد دې یا اغوینه د بیماری دا نو نه بدای بیماری پټای نه با اولاد پټای ان کننا کچریوی دیو من بالله چې ایمان وروړي په الله باندې والیوم الاخر او پورز رستنی وبعولتهن خاوندان د دې خذو احق
دیر حقدار دی بردهن په واپس کولو د دې خذو فی ذلک په دې عدت کې دن ان ارادو اصلاحا کچری ارادوی د دې اصلاح ولهن او د دې زنانو د پاره حق نشتا مثل الذی پشان داغ علیهن چې په دې زنانو باندې لکه سرنګي حقونه د خاوندانو دی بالمعروف د شریعت مطابق وللرجال د پاره د نارینو علیهن په دې زنانو باندې درجه زیادت د په حق کې فوقیت د اوچتواله ده والله عزیز حکیم الله دې غالب او حکمت والا الطلاق مرتان اغه طلاق چې داغه نفس خاون بیبي ته رجوع کول شي هغه دوکرته ده یو طلاق رجعی دی بیا طلاق رجعی دی فامساکن نیا خود دی دو طلاقن نفس فامساکن بمعروف یا خساتن دی بیوی بمعروف دنی کی طریقے مطابق او تصریحن یا پری خودلی ندرین ذل طلاق ورکولم دی بے احسان دخیست طریقے مطابق ولا یحل لکم ندی حلال تاسو ته خاوندانو ان تاخذو دا چې واخلی تاسو مما دا غسنات تمهن چې ورکړي تاسو د زنانو تشن سشه الا ان يخافا مگر دا کدا خذا او خاون یریدل الله یقیما دا چې دا دواړه قائم نکړي شی حدود الله حکمونه د الله دیو بل حقونه نشدا کوله فإن خفتم دخذو دخاون تبرداری توي کچری یریدی تاسو الله یقیما حدود الله دا چې قائم منکړي شي دا خذا او خاون حکمونه د الله فلا جناح علیهما نشته گناہ په دې دواړو باندې خذا او خاون باندې فيما پاغمال کې افتدت چې فدیه کې ور کیدا زنانه به غیلرا تلک حدود الله داد الله حکمونه دی فلا تعتدوها د دین تجاوز مکوئی اپلت ورتیری گئی ما ومن يتعد حدود الله ارغ چا چې تجاوز کو ورواوړي د الله د حکمونو فاولائک هم الظالمون نو دا کسان هم دي ظالمان فإن طلقها کچری دریم طلاق مولور کو دا تصریح به احسان تفسیر ده کچری طلاق دریم مولور کو فلا تحل له نو بیا دا بیبی او دا خزه حلال نه د خاون پر من بعدو پس دې دریم طلاق نه حتا تر دې تن کې هزو جن غیرا چې دا نکاو کی د خاون بل سرا نکاو کی هغه صحبتو کی او هغه کې طلاق واقع شو عدت تیر شي فإن طلقها کچری دی دویم خاون دی طلاق ورکو او عدت تیر شو فلا جناح علیهما نشتر گناہ پدی دواړو باندې پدی خزا او پاغړم بنی خاون دی چغدره طلاق ورکړو اي تراجع دا چې دا یو بل ته واپس شي ان ظننا کچری دی خیال دا او یقیما حدود الله دا چې قائم بکلی شي دا دواړو حکم د الله وتلك حدود الله دا الله حکم ندی یبینها بیانیه لقوم یعلمون دا قوم لپاره یعلمون چي پوهیږي واذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ورکو تاسو النساء خذتا فبلغنا ندی رانیز دی شو جلهن نیتو خپلتا عدت لا ختم نه خو عدت ختمې دل رانیز دی شو فامسکوهن نیا خوسا تی دیلر پر اخفل نکاح کے بمعروف ننی کی طریقے مطابق او سرحوهن یا پریدی دیلر بمعروف ننی کی طریقے مطابق ولا تمسکوهن او مسا تی دی خزلر زرارن دپارد ضرر لتعتدو دی دپار چتاسو پی زیادتیو کئی ومن یفعل چاچو کو ذالک داکار فقد ظلم نفسه نو بیشک د ظلم کړه په خپل ځان باندې ولا تتخذوا من سوی آیات الله آیاتنا د الله حزوا پټو کو سرا واذکروا آیات کئ
نعمت الله نعمت الله علیکم پتا سبحان دی چې هغه اسلام دی او امام الانبیاء علی گل وما انزل علیکم او هغه چر علی گل دی الله پتا سبحان من الكتاب دی کتابنا والحکمت یو د احادیث او د سنتنا یعظکم به نصیحت در کوي تاسو په دیوانه واتقوا الله الله نو یریږي واعلموا فوشي ان الله یقینا الله بكل شيء عليم فهر یو شیوانه په هره واذا طلقتم النساء کله چې طلاق ور کوي تاسو خذوتا فبلغنا جلهن او دای ورسیږي خپل عدتونو ته عدت ختم شي فلا تعذلوهن نممنی کوي دوی لرا اين کهنا ازواجهن دا چې نکاح کوي د خپل خاندانو سره عدت ختم شو بیا دوباره نکاح کول غواړي اذا ترادو کله چې خوشاله وي دی بینهم په خپل منځ کې بالمعروف د نیکی طریقې مطابق ذالک لا حکم مذکورا یعظ به نصیحت کول شي په دی باندې من هغه چاہتا کان چې دیغا منکم نتاسنا یؤمن بالله ایمان ساتي په الله باندې او یوم الاخر او پر ورځ ذالکم دا حکم ازکا لکم ډېر لوی د برکت او د فائدې د تاسو د پاره او اطهر او ډېر لوی صفاهدا والله يعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ والوالدات من دې بچو یرضعن شود ور کوي اولادهن اولاد خپلتا حولین کاملین دو کال پورا لمن دا حکم داغه چا د پاره د اراده چې غیر عادلوي ایت مرضوا چې هغه پوره کی مدد شو دو ور کولو دو کالو پورې حق دې نه مخ کی کو والدین بچو د شودونه کټکای په مشورې او مصلحت د بچی باندې ناجایز ده وعلى المولود له پپلار د دې بچی باندې رزقهن خوراک د دې زنانو وي وکسوتهن جامع دوی وی بالمعروف د نیکی طریقې مطابق لا تکلف نفس تکلیف کی و نشیه چولے او نفس الا وسعها مگر د وسع طاقت مناسب لا تدوار والدتم بولدها تو معنا غانې یا معلومه سی غوا یا مجهوله وا لا تدوار ضرر بن رسی والدت مور خاونتا بولدها په سبب د خپل بچی یادا معنا وا لا تدوار ضرر بنشی رسول والدت مورتا بولدها په سبب د بچی د دی ولا مولود له او نپلار دی بچی ته بولده په سبب د بچی ته وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې حکم نه په مثل لذي امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي وارث څوک دی دا معصوم په خپل دی او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای دا پلار چې مرشي او دا بچی د چا په پرورش کی او هغه تدیر نږدې دی مراد ته وسوګ دی فین رادا فسوالن کچری رادو ولرلا دی خذ او خاون فسوالن د جدا کولو د بچی د شودونه انتراد منهما فرزاون گئی سره د دې دواړو نا وتشاورنو په مشورې سره فلا جناح علیهما نشته ګنا په دې دواړو باندې وین رتم کې اراده لرل تاسو ان تستردو اولادکم دا چې بلځه کې د شودو طلب کوي د خپل اولاد د پاره بل څوک ولا شودو د پاره نشي فلا جناح علیکم نشته گناہ پتا سبحانه ذا سلمتم کله چې سپارای تاسو دی شودو ورکون کو زنانو تا ما هغه مال هغه تنخوا اتیتم چې تاسو داغه د ورکول اراده لرل دا بالمعروف د نیکی طریقې مطابق واتقوا الله دا الله نه اوریږي عالم پوشي ان الله یقینا الله بما تعملون بصیر پاو سمانه چې تاسو عمل کوئ لیدونکو والذین ها کسان
یتوفون منکم چو وفات کړي شي تاسو نه ويذرون ازواجا او پریږ دی بیبیانې. نو دا عدت د زنانو ذکر کوي خاوند چې مرش یتربصن بانفسهن انتظار وکړي دی په خپل ځانونو باندې 14 اشهر سلور میاشتې و10 او لسرزی دا لسرزی سلور میاشتې د خاوند د مرګ عدت ته د خزي دي چې ولا زینت مینت کپڑے د زینت اشیاء نه استعماله او ولا ضرورت د کور نوزی دمنا. فاذا بلغنا جلهن کله چورسیږي د نیټو خپل ته عدت ختم شي فلا جناح علیکم نمشتر گناہ پتا سبانی فیما پاس کے فعلنا چکی دا زنانا فی انفسهن دزانو نخپلو سر بالمعروف دنے کی طریقے مطابق بلوے کی نکاح کو لواڑی. واللہ اللہ رب العزت بما پاس بانی تعملون خبیر چی عمل کوئی تاسو خبردار دے. ولا جناح علیکم عدت کی دن نکاح تڑل نشتا او کچاو تړل نو هغه پشان د عدم نکاح ده. خدای زنانه عدت کی اشارتن ولویل شي. ولا جناح علیکم الله وی نشته گناہ پتا سبحانه فیما پاس کی عرضتم به چې تاسو اشاره کوي پاغه سره من خطبت النساء د پیغام د نکاح د زنانو نام او اکننتم یا پټ ساتي دی لرفی انفسکم پخپل زرونو کی علم الله تفتوا انکم یقینا تاسو ستذکرونهن زرد چرایا دوی بدا زنانه د نکاح کولو لپاره ولکن لا تواعدوهن لیکن وعدی مکوی دی سر سرن پپټوانی الا ان تقولوا مگر دا چوای تاسو قولا معروفا وینا نیکا ولا تعظموا اراده ملری عقدة النکاح د تړلو د نکاح حتا یبلغ الكتاب تردی چورسی دا عدت اجله نیټه خپلتا. واعلموا فوه شی ان الله یقینا الله يعلم پویږي ما پاسوان فی انفسکم چستاسو په نفسونو پزړونو کی فاحذروا نو دی الله نو یریږي. واعلموا فوه شی ان الله یقینا الله غفور حلیم بخون کے دے او صبرناک دے. لا جناح علیکم نشتے گناہ پتا سبحان ان طلقتم النساء کچر طلاق مور کو زنانوتا مالم تمسوهن ترسو چتا سلالاس لگول نوید دوی سرا او تفریضو لهن فریدوا یا منوی فرض کرو دوی دا پارس مہر مقررول یعنی تش نکاح شوی وعده نه شوی مہر نه مقرر طلاق واقع شو. ومتعوهن صفایده ور کوي دویتا جوړه جامو ور کا سمر چری وس کی احسانو کا علی الموسع فمالدار باندې قدره انداز مالدار ایدا غبوی وعلى المقتر فغریب باندې قدره انداز غریب ایدا غبوی متاعا بالمعروف دا فائدہ ورکول دی جوڑا جامع ورکول دی دنی کی طریقے مطابق حقا دا خبر واجب او لازم دا علی المحسنین پنیکانو باندی. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ کچر طلاق مور کو دی خزوتا من قبل ان تمسوهن مخکرین چلا ملاس ورسنن دی لگولے یعنی صحبتو ہم بستری ندشوی. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً او بیشک مقرر کړی تاسو دې لپاره فریضتن سمهر مقررول. فنصف ما فرضتم نیم بی داغنا تاسو کم مہر چ مقرر کړی الا ایعفونا مگر دا چې دا زنانه درته معفو کی او یعفو الذی یا معفو کی هغه کس بیده چې پلاس دا کې عقدۃ النکاح غټه د نکاح چې خاوند نه وان تعفو او دا چې معفو کوي تاسو خاوندانو اقرب دا ډېر نږدې ل تقوا د پاره پرهیزګاری. ولا تنسوا الفضل مې روي هغه احسان بینکم فخل منس کی ان الله بیشک الله رب العزت بما پاسوان تعملون چې تاسو عمل کوي
بصیر لدن کے. حافظوا علی الصلوات پابندی کوي په منځونو باندې والصلاة الوسطى او خاص کر په منځ نمازی ګرمانه وقوموا ادرگئی لله الا تقانتین تابدار. فإن خفتم کچرتاسو یریدئی کتاسو یریدئی د دشمننا فرجالن نموزو کئی فرجالن پیدل او رکبانن یا پسورلئی. او در رجالن امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک دار اتلو راتلو کی مویسڑے مسکولشی او احناف علماء فرجالن معنی کئی قیامن. فإن خفتم کتاسو یریدئی د دشمننا فرجالن نو پولارم مزو کئی او رکبانن یا پسورلیو کئی. فإذا منتم کل چپامن شیطاسو فاذکر اللہ یادوی اللہ کما علمکم لکسنگے چی تعلیم درکڑتا ستا ما دا خبر لم تکونو تعلمون چنوئی تاسو پاغوبان پویدن کی. والذین کسان یتوفون چو وفات کوشی منکم تاسونا ویذرون ازواجا او پریگ دی بیانی وصیتا لازواجهم وصیت بید پارد دی بیانو ددوی متاعن د فیدی اور کولو د خرچی اور کولو الالحول تر یو کال پوری غیر اخراج ندوی دی شڑلی شوی فإن خرجنا کدی پخپل اوتی فلا جناح علیکم نشتر گنا پتا سبان فیما پاغسکی فعلن چکی دا زنان فی انفسهن دخپل زانو نسرا من معروف دنی کی طریقی مطابق. واللہ عزیز اللہ غالب دے اللہ زورور دے حکیم و حکمت علی. وللمطلقات د پارا د طلاق کړو زنانو متاع دا مانوا هغه خرچه د عدت وي یا متاع دا مانو متاع جو جوړه جامه ور کولی صفایده ور کولی بالمعروف د نیکی طریقې مطابق حقا علی المتقین دا خبر حق او لازم ده په پرهیزګارانو باندې. کذالک دارنګ یبین الله بیان الله لکم تاسو آیات آیات نخل لعلکم دیر پارتعقلون چتا سو داقن کاروالی. علم ترتبورنا الى الذین آکسانو تخرجوا من دیارهم چغی اوتیو دخل کورننا وهم الوف او غی فزرگنو حذر الموت دیرین مرگنا نتوعون نیاد جہاد نتخطید لیو. فقال لهم الله نویلو دیتا اللہ رب العزت موتو مرشی ثم احیاهم دیرا جوندی کرودوی. ان اللہ بیشک اللہ لذو فضل خام خاوند مہربانی دی علی الناس پا خلق باننی ولكن اکثر الناس لیکن دیر خلقن لا یشکرون دا اللہ دا نعمتون شکر نادا کئی. وقاتلوا فی سبیل اللہ جہاد کوئی دا اللہ پلارکی. وعلموا پوہشئی ان اللہ یکنن اللہ سمیع علیم اوریدن کے دیو پوہے. من ذا الذی سوک دے عکس یقرد اللہ چی قرض بور کی اللہ تا قرضا حسنا قرض خیستا دا اللہ پا دین بمالو لگئی یو مسلمان سر بقرض تاونو کی فیدعفہو لہو دو چند کی اللہ دادو پارا ضعافا کثیرا پا دو چندولو دیر سرا. واللہ یقبضو ویبسطو یا معنی خداوا اللہ تنگوی رزق پا باز خلق بانے ویبسطو و فراخوی پا باز بانے نا معنی یو معنی داوا واللہ یقبضو اللہ تنگوی رزق پا باز بندگانو ویبسطو و فراخوی پا باز بانے یا دا معنی و علماء لکری واللہ یقبضو اللہ قبض کئی صدقات ویبسطو او فراخ جزا پدی ورکی ویلیہ تنجعون دی اللہ تب تاسو واپس کرشئی
علم ترت گورنا الى الملئ سردارانو تمن بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا من بعد موسی پس د حضرت موسی علیہ السلام نا اذ قالوا کل چویلی دی نبی لهم پیغمبر تجوی پیغمبر وشاب نو علیہ السلام ابعث لنا ملکن مقرر کم د پاره امیر یو بادشاہ نقاتل چمغ جهاد کو فی سبیل الله الله لارکی قال ویلو دی پیغمبر ورته تعالی تم آیا نزی تاسو ان کتب کچر فرض کړي شو علیکم القتال پتاسو معنی جهاد الله تقاتلوا دا چې تاسو جهاد وونه کوي قالوا ویلو دی وما لنا سبی منگل را اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چمو جہاد نکو دا اللہ لارکی وقد اخرجنا من دیارنا بیشک منگرا شرلی شیو دخپل کورننا و ابنائنا او دخپل زامننا ایران گرفتار کل زامنو کورن رو شرلو فلما کتب علیہم القتالو ہر کله چې فرض کړي شو په دی باندې جهاد تولوا ندیوری دلو د جهاد کولنا الا قلیلا منهم مگر لغن کسان د دوینا چې جهاد کړو والله علیم بالظالمین الله په هغه په ظالمانو باندې وقال لهم نبيهم ویلو دی ته پیغمبر دی ان الله بیشک الله قد بعث لكم طالوت ملکا بیشک مقرر کړو تاسو لپاره طالوت بادشاہ قالوا ویلو دی ان یکون له الملک سرنګ بشید له بادشاہی علینا پمغه باندې ونحن احق او موږ ډېر حقدار او لایق بالملک د بادشاہی منه د طالوتنا ولم یوت ساعتا من المال او نور کړه شه د فراخی د مالنا ته مالدارم نه قال ویلو پیغمبر ان الله اصطفاه بیشک اللہ لا طالوت غره کړی علیکم بتاسو وزاده او زیات ور کړی دل رب استتن فراخی فی العلم په علم کې ول جسم او په جسم کې والله یوتی ملکه الله ور کوي بادشاہ خپل من یشاء او چاله چخو هشي والله واسع الله فراح رحمت علی علیم او په وقال لهم نبيهم اولی دویت پیغمبر دوی ان آیت ملکی یقینا نخل بادشاہی دوی طالوت ایات یکم التابوتو دا چراب شتاسل یو صندوق فیه چیو پاغی کی سکینتن ارام دزڑو من ربکم طرف درفستا سنا وبقیتن او باقی پاتی شوی بیدا غننا ترک آل موسیٰ وبقیت مما او باقی پاتی شوی بی مما داغسی زننا ترک آل موسیٰ چی پریخی وغلر قوم موسیٰ علیہ السلام وآل هارون و قوم دهارن علیہ السلام تحملہ الملائکہ پور تکڑے بی دی سندک لر فرشتو ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیت لکم خام خان نشان بتاسو دا پارا پبادشاہی طالوت ان کنتم مومنین کچریئی تاسو مومنان فلما فصل طالوت ارکل چی جدا شو طالوت رحم اللہ بالجنود دخل الاخر سرا قال ویلی طالوت ان اللہ بیشک اللہ مبتلیکم بنہر ازمائش و امتحان کئی پتاسو بانی پیو نہر سرا فمن آغچا شرب منہو چوبیس کلی دے نہر نفلیس منی نو دے بنی زماد تابدارنا و زماد ڈلنا ومن لم یطعمہو او چاچو نسکلی دے بول رفعنہو منی نو دے بیقینا زماد ڈلنوی مدینہ میں جہانگیرہ دکان نمبر 2 سرگرمی اٹل پروسن شیخ القرآن سید امیر حسین جاسد من اغترفا مگر آسوک چی ڈک کی غرفتن یولپا بیدیہی فخفل اسمانی فشربو منہو ندیس کلی یوبد دن نهرنا الا قلیلا منهم مگر لغنت کسانو ددوینا فلما جاوزہو
هر کله چې پورې شو اغا هوا یعنی اغا طالوت فلما جاوزه هوا هر کله چې پورې شو د دې نهر نه دغه طالوت رحم الله والذین واکسان آمنوا معه چې مؤمنانو د سرا قالوا نویلو دوی لا طاقت لنا اليوم نشته د طاقت مونږ لره نن ورځ بجالوت د مقابله د جالوت و جنوده د لخر داغه قال الذين ولوا كسانوا يظنون چراغ یقینو انهم ملاق الله چې یقینا دی و ملاقات کید الله سرا ای ورته دی کم من فیتن دیر ذلی غدل قلیلۃ لگی غلبت غلبه حاصل کړل فیتن کثیرتن پډل ډېر باندې باذن الله د الله په حکم باندې والله مع الصابرین الله مرګره د صبر نه کوي ولما برزول جالوت هر کله چې دی سرګن شو د پاره د مقابله د جالوت و جنوده د لخر داغ قالوا للمؤمنانو ربنا ایز منگربا افرغ را نازل کی راتوی کی علینا پمونگبان صبرن صبر وثبت اقدامنا مضبوط کی قدم نظمونگا وانصرنا امداد کی زمونگا علی القوم الكافرین فمقابلی دا قوم کافر کی فحضموهم شکست ور کړو د مؤمنانو د کافرانو ته باذن الله دا الله په توفیق دا الله په مدد باندې دا الله په حکم باندې وقتل وجل داوود علیہ السلام جالوت لرا واتاه الله الملك ور کړو الله داوود علیہ السلام ته بادشاہي والحکمت او پیغمبري وعلمه تعلیم ورکړو الله دی داوود علیہ السلام ته مما لا عصیشا او چخه شوا ولولا دفع الله الناس کچره نه دفقول د الله خلق لرا بعضهم بعض دوی لرا ببعض فبعض باندې لفسدت الارض مخامخ فساد وراغل پزمکه کی خوانه په مخلوقات باندې تلك آیات الله ہدایاتنا دا اللہ نتلوها علیکا للمون دلر پتابان بالحق دپا وإنک بشکت اے محبوب لمن المرسلین خام خائد رالی برشونا دا پیغمبر